میاشت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څومره وخت تیر کې په مکه المکرمه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې میاشت کې یو روزه نیوله چې د عاشورا روزه ورته په لسم تاریخ باندې نیوله. دغه روزه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې وجه باندې نیوله چې حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام نیوله. ډیر کارونه زموږ په امت کې او د نبی علیہ السلام په توسط باندې ډیر کارونه دس استا چې هغه حضرت ابراهیم کول او بیا محمد صلی الله علیه وسلم شروع کړ. په هغه ډیرو کارو کې یو کار هغه هم دغه دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د لسم محرم په ورځ باندې روزه نیوله، ځکه چې حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام په دې ورځ روزه نیوله. بیا چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام مدینه لرالی الته يهوديان هم په دې ورځ روزه نیوله اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یهودیانو د مشابهت څخه ډیر نفرت و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یهودیانو په مشابهت کې قطعا ژوند نه تیراو. هر هغه شی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبدیل کوي او بدل کوي کوم چې د یهودیانو سره مشابهت لري، کوم چې د یهودیانو سره تعلق اور نسبت لري، هغه ټول شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسترد کل بدل کل. فاغه شانو کې یو شی دغه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کلا مدینه لراله الته يهوديان د لسم محرم پر ورځ روزه نیوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه ته فرمایل چې د لسم محرم پر ورځ موږ هم روزه نیسو، يهوديان هم روزه نیسي، دا نظام به بدلو. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د نم محرم روزه مر سره ونیسي، يهوديان صرف اور صرف د لسم محرم روزه نیسي. تاسو د نم محرم هم روزه ونیسئ، د لسم دا هم ونیسئ، یهودیانو مشابهت به ختم شي. یو صحابي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه پوښتنه کوي، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کچيري او چا د نم محرم روزه نه ونیوله، آیا بیا د لسم محرم روزه نیولای شي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایله ها که د نم محرم الحرام روزه نه ونیوله، د یو لسم محرم الحرام روزه دی ورسره ونیسي. گویا چې حضور کائنات حضرت صلی الله علیه وسلم دغه ارشاد فرمای چې یوازې به د لسم محرم روزه نه نیسي، بلکې د لسم محرم د روزه سره به یا د نم روزه نیسي یا به د یو لسم روزه نیسي. دوی روزه نیول دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام سنت دی او دا د دې میاشتې فضیلت دی.